اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د خټک څخه تاسو زموږ د غریبۍ دغه ته رالی او دا پروګرام زموږ لږ شیر کو ما سره دا رور دی بس لغه مې د لګیاړې زیاتې کې تنازع یې اخیستې ده زما دي دا رونه دي دا نور دې خورونه دي ټول خپل تقسیم خانداني ویش زموږ شوی دی خاني ویش شوی دی او زما دا حصه ده چې دلته ما لرونو مشرانو راکړي ده او په سوابي روډ باندې دا حساب کتاب دی ما له خپل دا شی جي ملاو شوی دی ما له مشرانو راکړی دی لیکن دا شی دا سړی ما د رور مې دی دی مې د خپل ځای ته نه پرېږدي زما د خپل بچو دا شی دی او زه بازول غواړم ما د خپله بچي نه پرېږدي کله یو څه وایي کله بل څه وایي نو زما د مشرانو ته د علاقې مشرانو ته بل سیجو صاحب ته ډي ایس پي صاحب ته دا بل چې نور مشرانو ته ودادارانو ته زما دا خواست دي زما دا مسله په طریقه باندې حل کړي چې بھئی زما دا رور دا ولې ما نه دا شی ولې دغه کوي ما ولې په عذابای دي ما ولې په عذاب دا څومره کوډ ایریا دا ایریا ټول څومره دا ایریا دي په دغه ایریا 13 فټ لنواله دي جی او 80 فټ اوږدواله دي او دغه ځای دی او دا موږ مشر خانداني ویش زموږ شوی دی خانګي ویش دی جی دا او که مثال دی به ناراضه وي دی به خفه وي زه د حکمرانانو ته دا وایم چې مال دی دا قانوني ویش وکړي که دی مثال د مور څخه غواړي د پور د قانوني ویش وکړي بای چې مور سره زیاته کړی دی د مور حق چې کوم دی واله دی مور هم نن وایي چې بای ما سره زیاته شوی دی او زه په دې باندې حاجي بای ماله خور راوځي ما د خپل ځای باندې یو شی راغوسته ماله وایي چې خور رااله ماله وایي رورې ماله هم څه د پلار موبایل کې نه دی میلاو شوي ماله کړۍ قدر نه دی میلاو شوي ماله هم څه نه دی میلاو شوي ماله ضروري زما هم څنګه راوځت کړه دې رور خو ما سره زیاته کړی دی نو ماله زه ګوته لګولې ده زه باقي نیم خبره ماله زه به دا در کوم زه به دا در کوم زه به دا در کوم ماله په اسمان کې چې کوم دی دغه خولې دي شنه باغونه هېڅ باغ ماله جي رانه کړو هېڅ په ترتیب یې زه پوه نه کړم ماله هېڅ شی د پلار په مال کې مال هم څه نه دي میلاو شي رورې د خپله څومره ایریا نیولي د خپله جي 18 فټ نیولې ده د دې ایریا جي 18 فټ ده باقي 13 فټ ده لکه موږ په هغې هم صبر کړی چې بھئی یو مشرانو موږ ته روغ وکړه ظاهره د موږ دا رور دی بدلې د 18 فټ دی خو لیکن دی موږ په کلار نه پرېږدي نو ولې په دې خپل 13 فټ کې مو پرېږده ته ولې مو نه پرېږدي دی خو په کلار پرېږده که نه جي پوه شوې دغه حساب دی نو زه دې مشرانو ته دا خواست کوم چې بھئی دا شبات نقصان جوړېدی شي غلط دغه جوړېدی شي دی خو نقصان جوړېږي او زه خو نقصان زه خوري سړی یم نه مې د تاڼې وسیلې شته نه مې د کچرو دا دغه وشته دی نه را سره دوله شته چې به وکړم زما خو خپل پلار مال دی خپل پلار مال وراثت غواړم جي مور مې دا وایي چې ما سره دوکه شوې زما ټول بچي دي زما ټول بچي زما مور اوس هم ژوندی دی دا وایي هغه وایي ما نه ګوته لګېدي زه په دې نه پوهېږم ما نه ګوته په څه شي لګولې ده ما له نه پټواري ویلي دي نه ما له منشي ویلي دي نه ما له چې کوم د ګویان ما له هغې ځای له ویلي چې بھئی دا ځمکه ستا نه لاړه ما له چاسې نه دي ویلي صرف ما له ویلي دي په ډاکټرخانې ته یې بوتلې ما او ګوته یې رانه خور دې سي جي خور دې سي خور مې هم دغه وایي جي خور مې هم دا وایي ما له چاسې نه دي ویلي ما له ګوته لګوي چې بھئی زه به دا ګټم تاله به یا پیسې در کوم یا به جایداد در کوم نه جایداد په پته پوهېږم نه د پیسو په پته پوهېږم هېڅ شی را سره نه مطالبه کېده زه دا مطالبه کوم چې ما د خپل ځای ته پرېږدي زما غریبي ده او ما د خپل ځای ته پرېږدي او زه د مشرانو دا بیل کوم او دې کې چې جرګه چلېدلې ده ما له دا ویش جرګې راکړی دی دا مدینه مسجد امام صاحب دی باچا کاری صاحب اور باچا کاری صاحب دی دا په زما د جرګې مشر دی باقي به سټیشن روډ باندې یو عبدالله مسجد دی امام دی منیر کاری صاحب دی د مردان علاقې دی ما له دې فیصلې هغې فیصله کړې ده چې کله دا خپه کېښودی شوه نو ما له ووایي چې بھئی دلته به دغه نه کړې نو ما هغه جرګه راوغوښته ما له جرګې ته دی منکر شو بھئی زه دا فیصله نه منم تاسو دا فیصله په ما باندې زور کړې ده هغې ورته څنګه موږ زور کړې ده جي دا فیصله تا کړې ده په خپله خدای موږ چې ګویان یو په دې خبره باندې اوس هغه جرګې ته هم دی نه کښېني جي سوچ یې چې ما خپل کار ته پرېږدي چې د خپل کار او چې خپله غریبي وکړم در غریبي وکړم زما خپل کار دی خپل دغه ځای مې دی د پلار وراثت نه دی او دی به بدماشي کوي چې بدماش دی او پیسې دي ورسره دولت دی ورسره زه یو غریب عجیز سړی یم برای مهرباني ما دې خپل شی ته پرېږدي او ما نه تنګوي زه ما د دې شي د زوی باندې یو غلط یو شي ته غلط یو داس ته یو غلط قدم ته نه مجبورېږي زه تاسو مشرانو دا خواست کول غواړم چې سبا ما نه بدلاموي بیا زه خو مجبور یم زه خو مجبور زه به هر څه کوم لیکن دا مهرباني زه په منت یم زاري دی روت هم دا زاري کوم چې ما د خپل بچو ته پرېږده ما د خپل ژوند ته پرېږده که ما ژوند ته نه پرېږدي نو برای مهرباني زه کېدی شي غلط قدم اوچت کړم ما هغه کار ونه کړي نو بیا به هسې یو غټ یو نقصان وشي نقصان خبره به وشي مور سره زیاتی کړی جي د مور ځمکه حق کې دوه وروڼو حق یې په هغې باندې واپس به 11 لک روپۍ خرڅ کړی جي دا هم یو خبره ده جي د مور حق حالانکه دا د بچو د مور ګورې دروند کړی دی خپل ګورې دروند کړی دی دی به مري اخر مرد دی
پوه شي نو مري به چې هلکه چې مرې د مور له خپل حق ورکا مور ته خپل حق ورکا ما ته ګفټ راکړې جی مور ته ګفټ راکړې مور وایي ما ته ګفټ راکړی جی ګفټ نه وړم بیا چې دا ګفټ ورکړی شي بیا د په پټوخانه کې ډېرې ګوتې په کاغذونو کې کړي دي لکه دا ګفټ یې ورکړی دی ګفټ نه بیا د واپسې شوي ده بیا به یې خرید خپلې ښځې پسې انتقال کړی دی جی او یو نیم کنال ځمکه په 10 لک روپۍ د انتقال کړی دی دې کې پټواري هم ډېر وانه کړی دی دې کې زموږ د جهانګیر چې کوم پټوخانې کې مشران دي هم وانه کړی دی جی دا ټول دا سیستم روانه زموږ شوی دی دلته به ما سره فیصله یو کوله هلته پټواران کې ما سره حساب بل کولو پوه شئ ما سره مس وزیر ته اپیل کېده نو مس روزین ته هم دا اپیل کوم جی چې زما زه یو سوالګر یم جی زما دا سوال دی جی د جولای نیسم جی او د مشرانو د خپلو ته او دا اپیل کوم دا سوال کوم چې بھائی ما د ظالم نه خلاص کړي دا ظالم نه ما د ظالم نه خلاص کړي زما د بچي د ظالم نه خلاص کړي او زه ډېر غریب یم ډېر عاجز سړی یم پردي مزدوري کوم جی او دا په خپل ځای دي ټول وروڼه خپل ویش کړي دي مشرانو ویش کړی دی مشرانو په ویش باندې ټول خپل ځای باندې لګیا دي خپلې کرایې اخلي لږې دي ډېرې دي خپل بچو له هغه رزق ته سیستم چلېږي لیکن زما په رزق کې جي د یو خپه ایښي ده زه اپیل کوم د خپلو مشرانو ته د جرګې مشرانو ته د پي او صاحب ته د سی جو صاحب ته اے سی صاحب ته د ټولو زما خواست دی چې برای مهرباني زما د تکلیف ته ما د تکلیف بار کوي ما د ظالم نه وساتئ د ظالم نه ما را بار کوي پوه شي او زما جرګه شته زما د جرګې نه تپوس وکړی شي که زه په زیاتي یم زه په ظلم یم نو بیا د ما نه هم تپوس وکړی شي زما جرګه شته زما مشران شته زما سره ولاړ دي خو لیکن زه د کچرو او د تحصیلونو وس نه لرم نو ځکه زه نه کچرۍ ته ځم نه تحصیل کوم زه د خپلو مشرانو ته دا اپیل کول غواړم خپلو مشرانو ته دا اپیل کوم زما برای مهرباني زما دا مسله حل کړي که د جرګې مشران دي مثال عہدهداران دي ممبران دي چیرمنان دي هر مشران چې زما دي زما د سر تاجونه دي زما د سر